تدین مخکې چې د فعل مضارع دا کم بحث مونږ وکړو نو پاغه کې دا خبره وا چې صرف مضارع خالص د مضارع صيغه راغلي وي نو پاغه کې دوه احتمالات وو. پاغه کې مونږ په د موجوده زمانه معنی هم کوله او د راتلونکي زمانه معنی به هم کوله. دا په هغه صورت کې چې صرف خالص د مضارع صيغه راغلي وي. اوس د دې ځګنه چې کوم بحث شروع کړي نو په دې کې به په فعل مضارع باندې څه حروف دا به په داخليږي. نو دغه حروف ځینې حروف داسې دي چې هغه صرف د فعل مضارع په معنی کې عمل کوي، یعنی فعل مضارع صرف د حال سره خاص کوي یا فعل مضارع د استقبال سره خاص کوي یا د فعل مضارع هغه د ماضی سره خاص کوي، د ماضی منفی په معنی کې کوي. او ځینې حروف داسې دي چې هغه په فعل مضارع کې معنوي هم عمل کوي او په فعل مضارع کې په الفاظو کې هم عمل کوي. نو لومبه مصنف هغه الفاظ ذکر کوي چې هغه په مضارع کې لفظي عمل نه کوي، یعنی مضارع د گردان چې څنګه دی نو د قشند دا په خپل حالت باندې برقرار وي. البته د فعل مضارع دا کومه معنی ده نو دا دو استقبال سره خاص کوي، د استقبال معنی پیدا کوي. نو د دې متعلق مصنف رحمه الله دا صاحب کتاب د دو الفاظو ذکر کړی دی، یو د سین او بل د سوفا. چې کله سین دا په مضارع باندې داخل شي نو دا په مضارع د استقبال سره خاص کوي، یعنی د راتلونکي زمانه سره، خو د استقبال قریب سره، یعنی ډیر ضربه دا کار وکړي شي. او سوف هم مضارع کې د راتلونکي زمانه سره خاص کوي، خو البته پاغي کې لګ لريواله وي، یعنی سو وخت بعد با دا کار وکړي شي. نو سین او سوف چې کله دا په مضارع باندې داخل شي نو دا دواړه مضارع دا د حال معنی ته دینه لري کوي او د کې صرف بیا راتلونکي زمانه وي. خو بسین او په سوف کې بیا فرق دار چې سین په استقبال قریب باندې دلالت کوي او سوف دا په استقبال بعید باندې دلالت کوي. نو تدې خبرې وضاحت کوي صاحب کتاب. فعل مضارع میں تبدیلی، فعل مضارع کے متعلق یہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کا صیغہ زمان حال و مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، دا حال دا پارم راضی اور دو استقبال دا پارم راضی. اگر اس کو صرف مستقبل کے لیے مخصوص کرنا چاہے چې مونږ دا وایو چې دا مضارع کی صرف دا استقبال معنوی اور دا حال معنی پکې نوی تو سین یا سوف مضارع سے پہلے بڑھا دیا جاتا ہے. نو د مضارع نمخ کې یا د سین لفظ راځي یا د سوف راځي. سین اور سوف میں تھوڑا سا فرق ہے، پدې کې وی لګونته کې فرق دی او هغه فرق داري چې سین د مستقبل قریب د پاره راځي او سوف د مستقبل بعید د پاره راځي. مثلا یفعلوا سے سیفعلوا، د یفعلونا سیفعلوا، نو سیفعلوا معنی دا چې هغه به ډیر زر دا کار وکي، هغه به ډیر زر دا کار وکي. نو دا کار وکي دا راتلونکي زمانه ده او ډیر زر نو دا مستقبل قریب دی. او سوف يفعلوا یعنی سو وخت بعد باغه دا کار وکي. نو سین او سوف دا مضارع د استقبال سره خاص کړه او دوړو کې فرق دار چې سین د قریب د پاره راځي او سوف د بعید د پاره راځي، یعنی سو وخت بعد. ذیل کی مثالوں سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے. نو صاحب کتاب نور مثالونه هم ذکر کړی دي او په دې کې د سین او د سوف فرق دا واضح کړل. سيعلم و ډیر ضرب هغه پوه شي، سيعلم ډیر ضرب هغه پوه شي. او سوف تعلمون سو اخباد پتا سو ټول پوه شي، سوف تعلمون سو اخباد پتا سو ټول پوه شي. سننظر ډیر ضرب مونږه وګورو او سوف اكتب سو وخت بعد به زه لیکل وکما. بیا وی سین اور سوف فعل مضارع مجهول پر بھی داخل ہوتے ہیں، څنګه چې دا په مضارع معلوم باندې داخليږي دغه شانتي په مضارع مجهول باندې هم داخليږي.
اوس لاندې مشق دی وی ترجمه کرے ستسألون نو دلته دا سین دا په مضارع مجهول باندې داخل شوی دی او دا د جمع مذکر حاضر صيغه ده. نو معنی به دا شي ډیر ضربه تاسو نه پوښتنه وکړئ شي، ډیر ضربه تاسو نه پوښتنه وکړئ شي. نو دلته سین دا مضارع د استقبال سره خاص کړي دا او دا د استقبال قریب د پاره راغلی. سوف تسألون سو وخت بعد بس تاسو نه تپوس وکړئ شي. ستکتبنا ډیر ضرب تاسو لیکل وکئ کوي نه وبکئ. نو وبکئ دا استقبال له او ډیر زر نو دا د سین معنی ده ډیر ضرب تاسو لیکل وکئ. ستفعلنا جمع مؤنث حاضر ډیر ضرب پتاسو باندې دا کار وکړی شي. سوف نفتح سو وخت بعد به مونږه کولاو کو. سوف نفتح سو وخت بعد به مونږه کولاو کو جمع متکلم مشترک صيغه ده. سيعلم ډیر ضرب هغه کس ته پته ولګي. سأشرب عن قریب زب اسکم. سوف تنصرانی سو وخت بعد به تاسو دواړه مدد وکئ کسړی او کزنانه یا سو وخت بعد به هغه دواړه زنانه مدد وکي. سيذهبانی عن قریب هغه دواړه به لاړ شي. سوف تذهبین سو وخت بعد به تلاړه شي. سوف تبعثون سو وخت بعد به تاسو اولیګل شي. سوف تبعثون سو وخت بعد به تاسو ټول اولیګل شي. سأسجدو ډیر زر بزو سجده وکما یعنی ان قریب میں سجدہ کروں گا. عربی بنائیے مستقبل قریب یعنی دا لومبه چې کومې جملې دي نو دا ټول د مستقبل قریب دي. په دې لومبه کې ان قریب لیکل دي او په دې نور کې نه دي لیکل خو مونږ به مطلب دا غواړي چې په دې ټول کې به تاسو لکه سین بلګوي چې د مستقبل قریب په معنی باندې وي. ان قریب ہماری مدد کی جائے گی. ان قریب ہماری مدد کی جائے گی نو دا بشي سنن سوارو دا مضارع مجهول صيغه ده اخرانی. دویمه جمله ده تم دو مرد لکھونگے یعنی عن قریب تم دو مرد لکھونگے نو تدی عربی ترجمه بشي ستکتبانی تثنیہ مذکر حاضر فعل مضارع معلوم. ہم جائیں گے یعنی عن قریب ہم جائیں گے. سنذهبو د فعل مضارع اخرانی صيغه ده د فعل مضارع معلوم. تم سب مدد کیے جاؤں گے نو دا دو جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجهول صيغه ده. تم سب مدد کیے جاؤں گے نو دا بشي ستنصرون وہ دو عورتیں جائے گی نو تدی عربی بشي ستذهبانی تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع معلوم وہ دو عورتیں جائے گی. تم سب لکھوں گی. ستکتبنا جمع مؤنث حاضر. وہ سنے گی واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم. ستسمعو بیا لاندې وی مستقبل بعید یعنی کچھ مدت بعد تم سب عورتیں دیکھوں گی. نو دا لاندې دا کمی جملې چې ورکړې دي نو دا ټول د مستقبل بعید د پاره دي. البته د لومبۍ کې کچھ مدت لیکل دي او د نورو کې به مونږه د خپل طرف نه ته دې اضافه کوو. نو چې د دې کوم عربي وي په هغې کې به مونږه د سوف لفظ راوړو. نو لومبۍ جمله ده کچھ مدت بعد تم سب عورتیں دیکھوں گی. سوف تنظرنا د جمع مؤنث حاضر صيغه ده. وہ دو مرد سوار کیے جائیں گے
نو تدی عربی بشی یعنی کچھ مدت بعد وہ 2 مرد سوار کیے جائیں گے. سوف یورکبان مجهول بوایو سوف یورکبان. کچھ مدت بعد تو واپس جائے گی. سوف ترجعین سوف ترجعین. او آخرانه جمله دا کچھ مدت بعد وہ سب واپس کیے جائیں گے. نو دا دو جمع مذکر غائب فعل مضارع مجهول صیغه ده. نو دا بشی سوف یرجعون وہ سب واپس کیے جائیں گے. نو بیا پا آخر کے وئی سین سوفا کے بیان سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان حروف کی وجہ سے مضارع کے صرف معنی میں تغیر ہوا، مضارع کے صیغوں پر کوئی اثر نہیں پڑا. نو دیزے کہ خلاصے بیانئی چې د سین او سوفا دا چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي نو د فعل مضارع چې کم الفاظ دي نو په هغې کې کم لفظي تغیر او تبدل دا نه کوي، البته په معنی کې تغیر او تبدل کوي.